بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر رواه الدارمي دا حدیث د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی واصلہ بن الاسقع صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم په فضیلت کې دا سیو فرمایل چې کوم سړی د قرآن او د حدیث د زده کولو دپاره د خپل کور نه وځي لرې لاړ شي که نږدې لاړ شي که نه نږدې لاړ شي او ماښام بیرته راشي او که نه کلونه ورپسې تېر کړي خو چې د قرآن او د حدیث د زده کولو دپاره د خپل کور نه ووتو نو دا سړی چې دی نو د ده دوه حالتونه وي څه خلک داسي چې په دې لار کې ستړی شي راوتښتي یا لاړ شي سبق ووایي خو څه یاد نه کړي یعنی کمزوری طالب علمي او یو هغه کسی چې هغه لاړ شي سبق هم ووایي زده هم کړي بیا نورو خلکو ته ښیي هم دا دواړه د لویې برخې خاوندان دي که چا څه زده کړه هم خپله حصه د ثوابونو به ورته حاصلېږي دوچن او که چا زده نه کړه او نورو خلکو ته یې ونه ښوده نو هغه ته به هم خپله حصه میلاویږي د ثوابونو البته کم سړی چې په خپله باندې زده کړه وکړي او د کوره وځي او قرآن حدیث زده کړي او بیا د هغې سره سره بیرته راشي او بیا نورو خلکو ته د هغې تعلیم ورکوي نو د ده دوچن اجر شو او چې کم سړی ځان له زده کړي نورو خلکو ته یې نشي ښودی یا زده کولو موقع ورته میلاو نشي نو د ده لپاره ځان له پوره حصه شو نو یو حصه چې ده نو هغه خو ورته میلاو شو که نه د سختې له برداشت کولو د نیت او د ارادې کولو دا ثواب خو ورته میلاو شو که علم یې زده نه کړو نو زده یې نه شو خدای ثوابونه یې میلاو شو او چې کوم سړی زده کړه وکړي او بیا بیرته راشي او نورو خلکو ته هم ښیي نو د دوه اجرونه واخیستل یو د علم د طلب او بل بیا علم ښودنه د دې دواړو ثوابونه به ورته میلاویږي نو دا چېرته مه وایه چې یاره ما ته نه یادېږي نه دې یادېږي که نه چې ته د علم په محفل کې کښېنې دا ځان له لوی د اجر حصه ده البته چې کوم سړی زده کړه کوي هغه ته به لږ ثواب ډېر میلاویږي ځکه چې هغه بیا نورو خلکو ته ښیي نو د علمي محفلونو نه د قرآن او د حدیث د محفلونو نه د پاسېدو په ځای په هغې کې ناسته پکار وي ورپسې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سړي له مرګ دی مرګ خو یو ځل خامخه دی نو چې سړی مړ شي نو د ده ټول عمل د دنیا پاتې شي او بنګلې پاتې شي مال پاتې شي بچي پاتې شي د دنیا هغه خوندونه چې کوم د محسوسول هغه ختم شي البته څه څیزونه داسې دي چې د مرګ نه وروسته هم هغه د ده په نیکو اعمالو کې لیکلی کېږي هغه کم څیزونه دي نو یو په هغې کې علم دی علم علما علمه ونشره هغه علم چې هغه د ځان لم زده کړي نورو خلکو ته هم ښیي د استاد د نورو خلکو ته یې وښیي نو دی مړ شي خو د شاګردان ژوندي نو هغه شاګردان هغه سلسله جاري ساتي نو د هغه شاګردانو چې څه ثوابونه کېږي حق عمره هغه استاد ته میلاویږي د ټول نه لوی استاد زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو څومره چې موږ نیک اعمال کوو براه راست پکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ثوابونه او د هغه صحابه کرامو ته میلاویږي دویم چې د انسان د مرګ نه وروسته هم سړي په نیکو اعمالو کې لیکلی کېږي هغه دا
چې سړی د خپل بچی ښه تربیت وکړي، قرآن زده کړي، حدیث زده کړي، ښه اخلاق زده کړي، چې هغې په ذریعه باندې هغه بیا څونه نیکۍ کوي، نو د دې بچي په دې نیکو کې او د دې بچي په دعاګانو کې پلار ته او مور ته فایده رسېږي. نو پلار او مور چې دي نو دا په دې بچو کې ځان له فایده وګورئ. بچی که هر څونه پیړ شي، خېټه غټه شي، سټه پیړ شي، باډي یې چې دی نو د بش په شان شي ته جوړ شي، نو څه فایده نه کوي. دا را پاسوي منځونو ته، منځونه پې کوئ، ماندلې لېږئ، جومات ته لېږئ، سبقونو لېږئ، په خپله هم پاسئ. بعضې میندې پلاران خو داسې چې په خپله هم سم د تیرچمیر چینجي پراته یي پرې کټونو کې، خڼارې خېجې پراته یي، خو بعضې داسې چې په خپله پاسي او بچي یې پراته یي. نو د میندې پلاران چې دي نو دوی دپاره دا یو ډېره خوشخبري ده چې ګورئ بچی د نیک عمله و، نو که ته مړم شوې نو د دغه نیک عمل صله به تا ته میلاوي. که دا بچی تا رسار په مانځه عادت کو، د قرآن په تلاوت دی عادت کو، نو ته به بیا نه د ده په دې تلاوت کې او د ده په دې نیک عمل کې به ستا ثواب وي. او که دغه شانې شی دی په غېږ کې لوی شو، دغه شانې پیړېده حتی دا چې جهنم لا ښه مضبوط د خر پاړ کې سړی پیدا شو، نو بیا د دې مور او پلار په خپله هم غرق شو، بچی هم غرق، نه بچي ته څه فایده میلاو شو، نه پلار مور ته څه فایده میلاو شو. نو دویم کم چې د مرګ نه وروسته هم سړي له فایده ورکوي هغه د بچي نیک عمل دی، نو خپل بچي نیک عمله کوي. دریم مصحفن قرآن کریم چې دی نو هغه راوالي او بل ته یې ورسوي. ډېر خلک چې د هغې سره پیسې یا قرآن راوالي، کتاب راوالي، د حدیثو کتاب راوالي، د لټریچر کتاب راوالي، داسې کتابونه چې هغه خلکو ته خیر رسوي، پای کې د قرآن آیتونه یې پکې دا نورو خلکو ته رسوي. نو د رسولو انتظام یې دا دی چې یو خو سړی په یادو باندې حافظ لګیا دی، نورو ته په یادو یادوي، نو دا مصحف رسول دی. او یو دا چې یو استاد لګیا دی او شاګردانو ته ترجمه وي او سبق ورته یادوي، دا هم رسول دی. یو آیت یادوي یا ډېر یادوي. او دام دغه مصحف رسول دی چې چاپ شوی قرآن مجید دی، خپلې پیسې راوالي، په هغې په پیسو ووالي او بیرته بیا نورو خلکو ته ورسې، بل لی ورکړي، نو دې ته وایي مصحف رسول. نو دا مصحف چې څوک پکې تلاوت کوي، څوک دا کتاب مطالعه کوي، نو هغه کتاب چې دی نو د هغې ثوابونه چې څنګه کتونکي ته میلاویږي، دغه شانې دا چا چې په رحم کړی هغه ته به میلاوي. څلورم چې دی او مسجدن بناهو، یا جومات یې جوړ کړی. نو که جومات یې یوازې جوړ کړی، الله دې موږ ټول له توفیق راکړي، نو ښه خبره ده. او که یوازې وس نه وي نو په جومات کې کړکۍ جوړه کړې ده، دروازه یې جوړه کړې ده، یوه خښته یې راوړې ده، یو کرنډۍ سیمټ باجري یې پیدا کړې ده، دا ټول مسجدن بناهو. په هغه جومات کې چې څوک مونځ کوي، د هغې جومات د مونځ هغه ثواب به دې جوړونکي ته برابر میلاویږي، اگر چې په قبر کې پروت دی. او بیتن لابن السبیل، یا مسافر له داسې دیره جوړه کړې ده چې مسافر راځي او په هغې کې وده کېږي، پرېوځي ورپکې او هغه پکې خپل شپه تېروي. نو دغه مسافرخانه جوړول چې ده، نو دا هغه ته چا ته پناه میلاو شوه، هغه ثواب به دې جوړونکي ته میلاویږي، اگر چې په قبر کې پروت دی. او نهرن اجراهو، یی چېرته چینه جوړه کړې ده او یی چېرته نیر جوړ کړی دی، یی چېرته وله راپرېښتلې ده او هغه په دې ځمکه کې تېره کړې ده چې نورو خلکو ته اوبه میلاو شي. ما پرون جنازې کې خبره وکړه چې لارې تنګول، اوبه تنګول او دغه شانې چینې بندول، دا چې څوک کوي نو دعا ورته کوئ چې خدای پاک یې د دغې ځمکې نه خلاص کړي. نو هغه چې ما وروسته بیا یو به راغی ویل دا دې پلاني ته وویل، بل به راغی دا دې پلاني ته وویل، یا خدای ما یې ښه، ما خو هسې چېرته د فرض په طور باندې وی چې بل فرض که داسې څوک کوي نو دعا ورته وکړئ چې خدای دې دی خلاص کړي او دې کلي بل چالی ورکړي، او داسې چالی ورکړي چې هغه ته پکې دا موقع میلاو شي چې هغه دا کار روان کړي. ځکه چې الله تعالی خو دا طریقه ده چې الله تعالی خپله دنیا چلی، نو که یو تن یې د هغې حق نه ادا کوي، الله یې تیالي بل لی ورکوي. نو ما په دې بنیاد باندې ووی، خلکو ته بیا دا ناشنا یو بل پلاني ته ویل او بل به پلاني ته وي. دا ولې؟ دا ځکه چې دا کمزوریانې په موږ کې شته. نو د دې کمزورۍ په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې او نهرن اجراهو، چا نیر روان کو، چینې روانه کړه، کویۍ روان کو، پیپې روان کو او د هغې په ذریعه د بل د اوبو انتظام وکړو، نو چې هغه ته څومره ځل اوبه وڅښي، مرغو ته وڅښي، غواو ته وڅښي، ګډو بیزو ته وڅښي، انسانانو ته وڅښي، نو د هر ګوټ په بدلې کې به سړی په قبر کې پروت وي خو هغه ته ثوابونه میلاویږي.
او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته. یا یو سړی دی په خپل ژوندانه باندې صدقه کړې ده، خیرات یې کړی دی، زکات یې ورکړی دی، چا سې ښېګړه کړې ده. دا زنانه چې وي نو دي پر خپلو کورونو کې مخکې دور کې به ډېر، اوس دور کې چې کوم دی نو زنانه په دې شیزونو نه پوهېږي. مخکې دور کې به زنانه د خپلو وړو نه د خپلو غوړو نه د دې نه به لږه حصه بېله کړه، او دا به چې کله څوک داسې غریب به و نو د هغې کور ته به یې ولېږله، یا به یې انګولې پوخ کړو. نو پخوا به سینګړي، اوس خو سینګړي نشته، هاټ پاټونه دي، خو سینګړي به نو په سینګړي کې به یوه ښځه ولګېده، خپل پخ کړی انګولی به راواغېستو، بل کره به یې ولېږو، بل به راواغېستو، بل کره به یې ولېږو، بل به راواغېستو. په ټول کلي کې به دا سلسله روانه وه. دا صدقه ده. د چا څومره وس دی حق ونه صدقه کوئ. نو چا په خپل ژوندانه باندې دغه شان صدقه وکړه نو دا جمع شوي ده. نو چې دی لاړ شي د دنیا نه قبر ته ننوځي نو هلته ورته هغه ټولې صدقې ورته بیا د اور د جهنم نه بچ کېدو دپاره دیوال جوړ شي. نو دا ورته رسي. او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما په خپله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي. هغه به ویل چې کوم سړی الله پیغمبر علیه السلام وی چې ما ته الله ویلی دي چې کوم سړی د قرآن او د حدیث د زده کړې دپاره روان شي، اراده وکړي، نو سهلت له طریق الجنه، زه ورله جنت طرف ته لاره واره کړم، اسانه کړم ورته. نو د قرآن د زده کولو دپاره، د حدیثو د زده کولو دپاره خواري پکار دا مه وایه چې یاره پلاني چې ویلی سې ته جوړ کړو، پلاني چې ویلی سې ته جوړ کړو. نه، قرآن زده کولو باندې خپل ژوند جوړېږي، حدیث زده کولو باندې خپل ژوند جوړېږي. او چې خپل ژوند دې جوړ کو جنت ته لاره واره شوه. نو په دې وجه باندې په خپله هم او خپل کشران هم د قرآن او د حدیث په زده کړه باندې ولګوئ. او پیغمبر علیه السلام په دې حدیث کې یوه بله خبره وکړه، په دنیا کې سترګې ښه نعمت دی، غوږونه نعمت دی، لاسونه نعمت دی، خپې نعمت دی. دا جوړه جوړه شیزونه، لاسونه جوړه، خپې جوړه، سترګې جوړه، غوږونه جوړه. نو چې الله تعالی پیغمبر فرمایي چې ما ته الله تعالی دا ویلي دي چې کم سړی زه په دوو شیزونو باندې وازموم، یعنی په دوو سترګو، په دوو غوږونو، کوڼه یې کړمه، ړونه یې کړمه، ګوډه یې کړمه، شله یې کړمه، فالج ورته وکړم، او د ده را بدن په دنیا کې د ده بې حس او بې حرکت یې کړم. نو موږ خفه یو، موږ وایي سړی راته پالج شو، موږ خفه یو، موږ وایي سړی راته ړوند شو، موږ خفه یو، موږ وایي بچی مې کوڼ شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وایي چې دا ما په دنیا کې د ده نه هغه ټول مشکلات په دنیا کې تیر کړه. نو سلبتو کریمته چې چا نه مې دا دوه څیزونه واخېسته، اتیته علیهما الجنه، د دې په بدلې کې زه به هغه له بیا جنت ورکوم. نو خدا الله چې سړی پې شکر وباسي، صبر وکړي، د الله تعالی نه ګیلې ماندرې ونه کړي. او د دغې حدیث اخرنۍ ټوکړه دا ده چې فضل فی علم خیر من فضل فی عبادت. چې یو سړی په عبادت کې ډېر مشهور دی، نفلونه ډېر کوي، د دې نه هغه سړی ډېر زیات ښه دی چې هغه نفلونه کم کوي. نفلونه کم کوي خو لټریچر ډېر ګوري، حدیث ډېر ګوري، قرآن ډېر ګوري، د قرآن زده کړه کوي، د حدیثو زده کړه کوي، د مطالعې په صورت کې، د بل نه د اورېدو په صورت کې. نو دا سړی ډېر بهتر دی د هغې سړي نه چې ډېر نفلونه کوي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د دین و ملاک الدین الورع، د دین خلاصه و پړی. ګوره کله چې خلک دا ښځې ډکې راوري وي نو دا ټوله ډډه دغه کړي ده، غوړاس کې پراته سړی وایي چې دا دونه ډکې دې څنګه راورې بل، خو یو پړی ورسره وي او پاپړي باندې هغه دغه چې کله راغونډ کړي پاپړي وتړي وړوکی ګړی ته جوړ شي. نو دغه شانې د دین پړی چې د هغې په وجه باندې د دین د هر څه راغونډېږي، دا شی دا تقوا ده. تقوا دې ته وایي چې الله چې کم کارونه د آخرت ته نقصان رسوي د هغې نه سړی بچي، دې ته تقوا وایي. نو ملاک الدین الورا، د دین هغه پړی او هغه اصل او هغه جوړونکی چې دی هغه تقوا ده. دعا به کوو چې الله تبارک وتعالی موږ له د قرآن او د حدیث د زده کړې توفیق راکړي، او کم خویونه کم صفتونه چې په دې کې خصوصا د زده کړې د ښوونې د علم او دغه شانې د تقوا د پیدا کېدو دی الله تعالی موږ له توفیق راکړي. الفاظ د حدیث داسې وعن واصلة بن الاسقع، د حضرت واصله بن الاسقع نه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من طلب العلم، چا چې علم زده کړ،
طلب په د علم د پاره د کور ووتو فادرکه او د علم حاصل ک کان له کفلان د تبدوی سي ثوابونه ملاو شي من الاجر اجر فإن لم يدركه او که علم حاصل نکو په لار کې تی پاتې شو سرته ونه رسو نو کان له کفل دلبه یویس ثواب ملاو شي من الاجر ثواب کفل یو برخه به من الاجر د ثواب نه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه د حضرت ابو هريره نه روایت ده رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان بشک مما هغه سيلحق المؤمن چې هغه یو دی د مسلمان سره من عمله دا هغه عمل او نه جدا کیږي وحسناته یو دا غنه کوي بعد موته دا مقدم مرګ نه رسته یو باغی کې د علمن هغه علم دی چې د زده کی او به خور کی وولدن صالحا او بل هغه بچی دی چې هغه نیک عملی ترکه چې د خپل مرګ نه رسته دغه بچی پرې دی او مصحفا یا د قرآن یو کتاب ورثه چې دای پرې د خپل ورثو ته او مسجدن یا جماعت جوړ کو بناه جوړ کو او بیتن یا یو کوټه جوړ کړل لابن السبیل لمسافرو د پاره بناه جوړ کړل او بیتن بناه لابن السبیل او نهرن اجراه یی نیر جاری کو او صدقه اخرجها یی خیرات وکو د خپل پم مالی د خپل مال نه فی صحته و حیاته په ژوندانه باندې پروغمنی تلحقه دا به ملاویږي د من بعد موته د مرګ نه رسته هم رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان وعن عائشه د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت ده انها قالت داوی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بخپل اوریدل دي یقول واغبول ان الله عز وجل بشک الله تعالی اوها حکم کړي الی ماتا انه شان ده من کم سړی چې سلکا روان شي مسلکن په یولار فی طلب العلم د قران او حدیث د زده کولو د پاره سهلتو ز اسانو ملهو اغلا طریق الجنت جنت رتلو لار ومن کم سړی چې سلبتو زواخل مکریمته دواړه سترګې داغه اتیته زبور کما اغلا علیهما پدی باندې الجنت جنت وفضل فی علم او د علم د ډیر حاصل اول د علم خیر ډیر خدي من فضل دا ډیر والی په عبارت د عبادتنا وملاک الدین او هغه پړی او هغه رسی او هغه اصل او ټکون کې د دین چې الورع اغا تقوا د رواه البيهقي فی شعب الايمان دا یو حدیث الفاظ دا چې حضرت عبد الله ابن عباس فرمای رضی الله عنه چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل تدارس العلم ساعه من الليل خير من احيائها د شپې لک ساعت ځان له قرآن حدیث کتاب قتل یا قرآن حدیث یو بل تاړل یا خپل بچو ته ویل دا لک ساعت دا ډیر بهتر دی د هغه عبادت نه چې ټولش پسړې ولاړی تدارس العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تدارس العلم ویل د قرآن او حدیث ساعت لک ټیم من الليل پشپا کی خیر ډیر خري من احیائها دا غي ټول شپه د ژوندۍ ساتلو نه نه دا غي د عبادت نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم تور د پاره دعا وکړه الله صحت کامل عاجل ورکړي الله تعالی شي الله خپل لاله ولدان اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار